په بخاري اعتراض مه کوه، په مسلم اعتراض مه کوه. دا هغه مجموعي دي چې صحابه اول خپله لیکلي دي. اول خدا خبر تکون چې د حضور علیه السلام احادیث څومره ضروري دي. ځکه چې نن دا خبره کېږي چې قرآن موږ سره شته نو حدیث څه ضرورت ده، او په حدیثو مبارکو باندې دا اعتراض کېږي چې حدیث چې دي هغه چې شک شوبه ده او دا ایرانیانو راوستي دي او های دي هغه دي. زه تاسو ته دا تذکره نن تفصیل سره کوم چې احادیث مبارکه له هر قسم شک شوبې نه پاک دي. هیڅ قسم ایرانیانو شیعو مداخلت په بخاری مسلم په دې صحاح شریف چې نستا، دا پاک صحیح احادیث دي. اول دا وارو چې احادیثو اخیستنه څومره ضروري ده. موږ ته الله لس پنځه لس ځای قرآن چې حکم کړی د مختلفو اندازو چې لکه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله فرمایي چې ما محبوب څه شی درکوي تاسو اخلو، او چې دی مبارک مو چیز نه منې کوي هغه نه منع کېږو. یعنې دا قرآن چې الله حکم کړی ده د رسول الله فرامین اخلو او د ده منې باندې شیانو نه منې کېږو. دا موږ ته قرآن وایي. بیا فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. الله فرمایي چې چا د ما محبوب اطاعت وکړه د دې الله اطاعت وکړه. یعنی د ده خبرو مننه د الله خبرې مننه ده. بیا الله فرمایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. ما محبوب زبان نه حق خبره ودي چې څه دی بیانوي دا د ما وحی عام خبره نه. معلوم اصله چې قرآن غوندې حدیث هم ضروري ده، حدیث هم قرآن غوندې لازم ده. دا ده چې دا د رسول الله فرامین دي، هغه د الله احکام دي، دا د الله حکمونه دي، خو په رسول الله زبان باندې. نو حدیث د قرآن اجمال وال تفصیل ده، تفسیر ده چې ته حدیث نو منې قرآن باندې جان پوی کولی نه سې. اوس تاسو ته دا خبره تفصیل سره بیانو چې دا بخاری مسلم چې تقریبا 200-250 هجری چې لیکلی سوي دي، او نن یو منیر شاکر غونې ملا اعتراض پکوي چې دا غلط دي. نو آیا دا احادیث مبارکه چې دي دا مخکې رسول الله په دور چې جمع سوي دي، رسول الله صحابو په دور چې جمع سوي دي که نه دا 2-2.5 کاله شاته جمع سوي دي؟ که چیرې دا 2-2.5 کاله شاته جمعي او مخکې بلکل وکړه دې مجموعې نی او چیرې چا حدیث لیکلی نی او بلکل چا بیان کړي چا اورېدلي چا شاګردان نه جوړ کړي، بیا خو یوه خبره کېدی سي. مګر داسې نه ده. ما ورونو وارو حضور علیه السلام مبارک ډېرې خبرې خو په خپله تحریر کړي دي. لکه دا حدیثو چې دا واقعات موجود دي تاریخ چې رسول الله چې صحابه هجرت ته لړل حبشې ته، حبشې بادشاه ته په خپله خط واستولی چې دا ما غلامان درجي او دوی خیال ساته. بیا یې مختلف بادشاهانو ته خطوط استولی دي. دا تحریرونه په خپله رسول الله کړي دي. دې ته سرکاري تحریرونه وایي. دا احادیث هم و، دا احادیث و که نه چې د فرامین و پکې. بیا دې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې نه صحابه مدینې پاک ته رالو نو دلته مواخات قایم کړی. مواخات دا مطلب چې کوم صحابه کرامو مدینې اوسېدونکو چې ودانان و نو هغه مهاجر خو کورونه پرېښي هغو سره خو څه شی نه و. رسول الله مبارک اوس داسې خو دا مهاجر صحابه په انصارو میلمانه کوی نه سلی روزانه پاره، خو دا طریقه یې وکړه چې هر یو مهاجر مکې نه راغلی صحابي چې کور ورې پرېښی و ای مدینې اوسېدونکي انصارو صحابو سره ورونه جوړ کړو. دا یې تا ورور ده، دا تا ورور ده، دا ته بونجا، د خاندان به تا خاندان سره اوسېږي او تا سره به کاروبار چې شریکي ګډه به ګټه درته کوي او خوراک به ګډه درته راکوي. نو دا بوج هم نه او یو کښلی مواخات قایم سلی. دا مواخات چې معاهدې وې، بیا رسول الله مختلفو قبایلو سره مختلف معاهدې ولیکلې، دا تحریري صورت چې دي. بیا هغې نه بعد مردم شماری رسول الله کړی د اول مدینې ته چې راله تقریبا 1500 صحابو دا تحریر سوی ده. بیا آن بعد خو بیا صحابه ډېر سله حجة الوداع ودا موقع باندې 1.5 لک پورې تقریبا 1,40,000 کم زیات 1.5 لک پورې صحابه ورسېدل. نو بیا هغو مردم شماری هم نسلی کېدلی. بهرحال اول خدا خبره ده چې صحابو د رسول الله په زمانې چې رسول الله احادیث جمع کړي دي، لیکلي دي، مجموعې تیار کړي دي. بخاري خو شاته راغلی ده،
مسلم خو شاته راغلی ده هغو ته خو هغه حدیث رسېدلی دي چې صحابو اول جمع کړي دي. په بخاري اعتراض مه کوه، په مسلم اعتراض مه کوه، دا هغه مجموعي دي چې صحابو اول خپله لیکلي دي. واروه یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی وی یا رسول الله دا تا کوم خبرې چې دي دا خو ډېرې قیمتي دي، دا خو ډېرې اهمې دي او ما حافظه کمزورې ده، ما زړه غواړي چې دا محفوظ دي چې خو ځوانه خو ویریږي. نو زه څه وکړه دې پاره؟ رسول الله ورته فرمایي استعین بیمینکا، شي لاس نه مدد واخله. څه مطلب؟ یعنی لیکن شروع کړه، لیکن شروع کړه، دا ته محفوظوه لیکئ. هغه صحابي هغه رسول الله حدیث دې نه بعد لیکنه شروع کړه. دا ترمذي چې لیکلی دي. بیا یو جوان صحابي ده 16-17 سال عمر یې ده، ذهین او بهترین علم وال، داسې عالم صحابي چې دته سوریانی زبان باندې عبور و، سوریانی زبان به خلکو ته انجیل او بایبل او دا شول. حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه دا نوجوان صحابي ده. نو د به رسول الله هر حدیث لیکلی، باقاعده جمع کوای به د باندې چې صحابو اعتراض وکړی ورته ته رسول الله هر حدیث لیکې، حالانکه بعضې وخت رسول الله مبارک جلال غصې حالت چی او بعضې وخت دی مبارک پر رحمت حالت چی. نو ته هر خبر لیکې نو دا به ښه نه ځکه چې غصې حالت چې به وي بعضې موقع باندې هغه ته لیکې. نو د داسې نه وکړه چې دا حدیث لیکنه یې پرېښله، ده داسې وکړه چې ولې زه د اول رسول الله نه خپله پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ما ته خو خلک داسې وایي نو تاسو چې حکم ده؟ رالی حضور علیه السلام نه پته وکړه یا رسول الله په ما خو دا خلک اعتراض کوي، د تا حدیث جمع کو لیکئ او ما ته خلک وایي چې یاره بعضې وخت چې رسول الله غصې حالت چي او بعضې حالت چې عام حالت چي نو ته به هر حدیث لیکې. حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمائی اے ما صحابی ما د اغ ذات باندې قسمی چې ما جان د قبضې چې دان د قبضې چې دا ما زبان نه سوا د حق بله خبره نه وځي. هر حال چې حق خبره کیږي که زه غصې حالت چې او که نرم حالت چې ما هر خبره صحیح ده رښتنې ده او برحق ده لیکئ دې نه په شا مه راځه. نو حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص هغه صحابي ده چې د مجموعه کومه جوړه کړې وه تقریبا 10,000 حدیثان یې لیکلي وو، 10,000 حدیثان، 10,000 حدیثانو مجموعه وه او د ده زمن او المسیح هم محدثین وو. هغه به باقاعده دا شاته تر دا وخته پورې خلکو ته ورشول لکه د عبدالله ابن عمر ابن العاص زوی شعیب ده، هغه به خلکو ته ورشول هغه زوی بیا عمر ده، یعنی عمر ابن شعیب ابن عبدالله ابن عمر ابن العاص دا ټول محدثین او دا مجموعه دو سره لیکه والا موجوده وه او رسول الله نه خپل اورېدلي او دا به مخته بیانول. نو دا اعتراض خو دې څوک نه کوي چې رسول الله زمانه چې حدیث جمع سوي نه دي. بیا حضرت ابو رافع غلام و ده ته رسول الله اجازت کړی او حدیث پې لیکل. بیا حضرت انس رضی الله عنه دا هغه صحابي ده چې 10 کاله عمر یې ده چې رسول الله مدینې شریفې ته هجرت وکړی، دی خپلې مور سره رالی نو دا 10 کالو ده او د ده مور دی خپله رسول الله ته راوستلی او حضور علیه السلام ته ډېر په فخر وایي و یا رسول الله دا ما بچائے لیکل زده دي، د لیکل زده دي، لیکنا پڑھنا جاتا ہے، د لیکل او ویل زده کړي دي. لکه موږ چې وایي چې یاره موږ بچی ډیګری اخیستی ده، کالج یې ویلی ده، یونیورسټۍ یې ویلی ده یا علم کړی ده، سند یې اخیستی ده، وی یا رسول الله د لیکل او ویل زده دي. یا رسول الله دا خپل خدمت چې که تاسو قبول کو دا به ما پر فخر خبره وي، دا د تاسو خادم وي. حضور علیه السلام مبارک د دې بچای قبول کړی او حضرت انس هغه صحابي ده چې یکم هجرۍ نه واخله تر رسول الله دنیا نه پردې کولو پورې یعنی 10 کاله مسلسل د رسول الله په کور چې و او کور چې به خدمت کولی، جماعت چې به ورسره و، کور چې به ورسره و، سفر چې به ورسره و، ازواج مطهراتو خواته به ورسره و، رسول الله ولاړی، ناستای، خوراک، شاک او لمنجونه او روزې هر ادا یې لیدلی ده، هر حکم یې اورېدلی ده، په خپله یې لیکلي دي، احادیث یې جمع کړي دي. حضرت انس یوه لویه مجموعه لیکلې وه
او د ده مجموعه صرف داسې نه وه چې ده لیکلی بلکې ده به رسول الله ته خپله مجموعه د حدیثو کله کله پیښوله ویل به یا رسول الله ما تاسو دا خبرې لیکلي دي ویې ګورو چې غلطه خو نسته په چې حضور علیه السلام به واورېدلی او تصدیق به یې وکړی دا ټولې صحیح دي نو تصدیق شده مجموعه د حضرت انس بیا حضرت سمرہ بن جندب حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم دغو صحابو باقاعدہ د رسول الله احادیث مبارک جمع کړي دي او حضرت ابو هريره خو هغه صحابي دا چې اسلام خو د شاته قبول کړی دی یعنی تقریبا شپږمې اومې هجرۍ چې قبول کړی ده ټولې رسول الله سره 3 کاله تیر دي خو دا 3 کاله یې داسې تیر دي چې نه چیرې کور ته تللی ده نه دکان ته تللی ده نه بازار ته نه کاروبار ته هر وخت رسول الله بارګاه چې تیر دي نورو صحابو خو به کاروبار کولی صدیق اکبر فاروق اعظم نور صحابه مبارک خود د مبارک شپه او ورځ هره لمحه رسول الله خواته مسجد نبی شریف چې تیر ده او دوره پورې چې دی فرمایي چې ما ته رسول الله خپله وفرمیل زر غبه تزدد حبه ابو هریره چیرې لشکي جلا کېده بیا به د محبت زیاتېږي لشکي چیرې باره جا مګر فرمایي چې دا من چې به کجورې بوټی من چې رالی موږ ته دا به ما ته جدایي ګرانه وه داسې محبت یې او دته رسول الله دعا کړې وه خپله وایي چې ما ورته ویلی یا رسول الله ما حافظه کمزورې ده یادېږي مې نه څه شی نو ما ته یې وفرمیل چادر ویړ کړه چادر یې مې ویړ کړی او چوف یې وکړی څه شی کلمات یې وویله او چوف یې کړه او ما ته یې چې دا سینې پورې ولګوه سینې پورې مې ولګول آنه بعد به ما نه یو حرف نه ویرېدی هر شی به ما ته یاد و ابو هریره هغه صحابي ده چې نن یې ټولو صحابو نه زیات نه زیات احادیث دنه روایت دي 5370 کم و بیش احادیث مبارک دنه روایت تھی نو دا حضرت ابو هریره بیا چې کړي دي ما ورونو دا خو تر دې پورې ما تاسو صحابو خبره وکړه ډېرو صحابو مجموعې لیکلي دي ډېرو صحابو بیا دغو صحابو خپل شاګردان جوړ کړي وو یعنی تابعین لکه حضرت ابو هریره شاګردانو چې همام بن منبه ده هغه شاګردانو چې بیا عبدالرزاق ده یعنی دا او حضرت انس مبارک خپل شاګردانو ته به اب ورته راتله به حدیث ورزده کول حضرت ابو هریره خو دوره پورې راځي چې دته یو شاګرد یو حدیث بوډاتوب عمر چې بیان کړی ده بوډاتوب عمر چې یاره ما دا تا نه دا حدیث اورېدلی ده ابو هریره ورته وایي دا حدیث په ما نه ته بیان کړی نو دی ورته وایي ما ته دې بیان کړی ده تا نه مې لیکلی ده ما سره کتاب چې د ما تا وله تا زبان نه اورېدلی ما لیکلی ده ورته یې چې ودره زه دې کور ته لاړ څه ابو هریره کور ته لاړی کور ته او کور چې الماری خلاص کړه یو کتاب خپل لاس لیکلو وال خلاص کړه هغه حدیث په چې ګوري نه کړه مند بل خلاص کړه هغه چې دریم کتاب چې مند کړه بالکل دا ما لیکلی دا ما تا ته بیان کړی دا ما نه اوس السلام معلومه کړه چې ابو هریره رضی الله عنه څو کتابونه لیکلي وو او حضرت انس په باره چې خو راځي چې دته به شاګردان راله بیا به د باقاعده صندوق خلاص کړی بیا به هغه چې خپل کتاب خلاص کړی بیا به هغه حدیث مبارکه په خپلو شاګردانو پیښولو هغو ته به بیانول هغو به بیا لیکل نو ما ورونو دا حدیث داسې نه دی چې امام بخاري 200 کاله بعد لیکلی دي دا صحابو جمع کړي دي صحابو حضرت خپلو شاګردانو تابعینو ته بیان دي تابعینو تابعینو ته بیان دي بیا هغو لیکلي دي داسې کتابونه لیکلي دي دا مجموعې جمع کړي دي تر دې چې امام بخاري رضی الله عنه هغه زمانې پورې دا احادیث مجموعې داسې رالی او امام بخاري بیا دا احادیث په خپله باندې اگر چې ښه ډېر احادیث جمع کړي او یاد کړي خو ده چونکې هر چا خپل انتخاب وي لکه اوس زه تاسو ته مطلب یو ټیم باندې بیان کوم نو ظاهره خبر ده زه تاسو ته یو محدود حدیث بیانو یو موضوع باندې بیانو یو سړی کتاب لیکي او هغه چې دی 10 موضوعاتو باندې حدیث جمع کوي یاره روزې او حج او زکات او دغه موضوعاتو باندې دي نو حدیث خو ډېر دي دته یاد دي خو د خپله مجموعه منتخبه دغه جوړه کړه اوس ته دا اعتراض څرنګه کیا امام بخاري ته لکاو حدیثان یاد و بیا نور ولې پرېښله او لیونیا او بېوقوفه او کمکله او فتنې د زمانې دا چې اوس چیرې نعوذ بالله امام بخاري هغه حدیثونه رد کړي دي نه یا خو دا وجه وه چې تکرار سره و تکرار مطلب دا دا حدیث چې کوم د بخاري شریف چې جمع کړي دي هغه حدیثان د څو راویانو سره دته رسېدلي لکه هغه یو حدیث دته حضرت انس
پورې انس شاګردانو نه میلاو، یو حضرت ابو هریره شاګردانو نه، یو حضرت عبدالله ابن مسعود شاګردانو نه. نو دته د هغه یو سلسلې وال پسې ولیکل، نورې پرې شو، تکرار سره یې نه ولیکل. دا وجه وه. یا داسې و چې بعضې ځای دته وښکارېدل چې دا کوم حدیث ما ته په دغه سلسلې میلاو ده، دا مضبوط راویانو سلسله ده، او دا بله سلسلې چې من چې چوک لږ حافظې نه کمزوری ده، بوډاتوب عمر چې بیان کړی، نو هغه به یې پرېښلی، هغه محفوظ مضبوط وال به یې ولیکلی. نو دا خبر خو نه ده چې یاره اوس ته وایي چې هغه د رد کړي دي یا به چیرې راویانو کم. نو ده چې کوم لیکلي دي، امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم احادیث جمع کړي دي، آئے مستند ترین جمع کړي دي. او بیا خبر دا ده چې امام بخاری مبارک نه نن دوره تقریبا 1200-1300 سال وصله، دا په منچ دوره زراو لقاو علما، مجدد الفسانی غوندې، حضرت عبدالقادر جیلانی غوندې، حضرت علی بن عثمان حجویری غوندې، او لوی لوی علما تیر سله. هغو په دغه اعتراض نه ده کړی، امام بخاری په حدیثو اعتراض نه ده کړی، امام مسلم په حدیثو اعتراض نه ده کړی، دغه صحاح سته حدیثو باندې اعتراض نه ده کړی، او نه دې ته ایرانیانو وال ویل دي، نه شیعګانو وال ویلي دي. او نن جناب والا 14مې صدۍ یو فتنه گر ملا چې هغه نیټ ته ناست خپل شهرت دپاره په امام بخاري اعتراض کوي، دا منګړت دي نعوذ بالله، او زه یې وایي صرف 105 حدیثان منو، نور نه منو. دا صحیح که دا تاسو زراو لقاو علما چې تیر تله رښتني وو، ما ورور تاسو خپله سوچ کوو، یقینا هغه زراو علما په حق وو، لقاو علما په حق وو. نن فتنهګر هغه فتنهګر چې نعوذ بالله باړې چې 500 نه زیات خلک د له وجې نه مړه یې کړه. پیر سیف الرحمن باندې شرک فتوې لګولې وې، او جناب خلک یې پورته کړي وو اف ام ریډیو باندې، او قتل و غارت یې جوړو، په زراو سواو خلک یې شهیدان کړه، ور جنګول به منګل باغ او لشکر اسلام او دا تنظیمونه یې جوړ کړي وو. بدبخت هم مړ سله شاته بیا، او بله خبر وه چې هغه بیا حکومت دواړه بیا علاقه بدر کړه د ده فتنو له وجې نه. بیا هغې نه بعد زه خو دې ته حیرانه چې نن خلک په دغه فتنه باندې څرنګه غلطېږي چې کوم سړی کل عام وایي، خو چې ده نه پوښتنه وسي چې ته ماته دا ووایه چې ته خاتمه امام حسین رضی الله عنه سره غواړې آخرت کا یزید سره غواړې، نو دی برملا وایي زه یزید رحمت الله علیه سره آخرت غواړم، ځان ته رحمت الله علیه ورسره وایي. چې کوم سړی نعوذ بالله دومره بدبخته وي، نن یې زامن دوال قتل باندې احتجاج کوي، او ته که چا مړ کړی، تا باندې چا حمله وکړه، هغه ته ولې بد رد وایي، زامن یې ولې بد رد وایي چې نعوذ بالله یزید ته تا پلار رحمت الله علیه وایي، په حق وایي چې امام حسین غوندې عظیم خاندان کومبه یې شهیدان کړ، ټوکړې یې کړ. بهرحال دا فتنې دي، فسادونه دي، دا به پیدا کیږي، نورې به راځي، آخر دور ده. الله دې موږ ایمانونه سلامت ولري، داسې فتنو نه به خپل بچي، خپل جانونه، خپل ایمانونه بچ ساتو. الله پاک مو دې همیشه محفوظ وساتي، آمین.